دغسې مبارک محافل جوړو علما د افغانان حضرات ورته راولو او موږ تاسو د هغې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کومې طریقې دي کوم سنت دي هغه ترې زده کوو او موږ تاسو په هغې باندې عمل کوو نو زموږ ستاسو طریقه د محبت ډېره اسانه ده یو د صحابه کرامو محبت او د هغې مبارک د محبت هغه اظهار چې هغې مبارک د رسول الله مبارک سره د محبت کومه طریقه وه هغه طریقه په هغه وخت کې ډېره زیاته ګرانه وه ځکه صحابه کرامو به د رسول الله مبارک سره محبت کولو خو خپل سرونه خپلې وینې خپل اولاد خپلې بیبیانې خپل مالونه هر څه به په رسول الله مبارک باندې قربانه کړل د احد غزا که دا موږ ورته ګورو هر صحابي د خپل وس نه بهر یعنې وس مطابق نه د وس نه بهر د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره د محبت هغه معامله کړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دا احد میدان دی صحابه کرامو کې یو خبر ګډ شو چې مسلمانانو ته شکست حاصل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک شهید شو صحابه کرامو حوصلې چې دي ډېرې وبایللې ځکه چې رسول الله مبارک نشته هغه مبارک شهید شو اوس موږ د چا لپاره وجنګېږو موږ خو که دغه تورې راخیستې وې موږ خو که خپل سرونه قربانول د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په محبت کې قربانول چې امام الانبیا نشته دی اوس موږ څه لپاره وجنګېږو موږ خپل ځانونه د چا لپاره قربان کړو ډېر غټ غټ صحابه کرام معروف صحابه کرام صحابیان او زید رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د کافرانو په منځ کې ګیر دی صحابه کرام نه خبره دي خبر کړ شوی دی رسول الله مبارک شهید شوی دی چند صحابه کرامو ته پته ده چې رسول الله مبارک د کافرانو په منځ کې دی روایتو کې راځي څلور صحابه کرام دي چې دا د امام الانبیا د ګیر چاپېره دي او د ښي طرف نه حمله کېږي دغه صحابه مبارک ورته ځان مخکې کوي که کس طرف نه حمله کېږي بل صحابي حضرت طلحه رضي الله عنه مبارک ولاړ دی هغه چې دی مقابله کوي بل طرف ته ام عماره یو زنانه ولاړه ده زنانه د په لاس کې توره راخیستې ده او د امام الانبیا نه یو طرف ته ولاړه ده که کافر راځي په امام الانبیا باندې ګزار کوي دغه بیبي ورمخکې کېږي او د دغه کافر دفاع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک طرف ته ډېر غشي ویشتونکي لګیا دي غشي ولیدل څوک راځي د ټولو ګزارونه کوي صحابه کرام چند څلور صحابه کرام د ګیر چاپېره ولاړ ام عماره رضی الله تعالی عنها د خپل بچو سره راغلې ده بچي جنګېږي د احد په میدان کې او دا چې دی جنګېږي چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دفاع وکړه او کافران په شا شو امام الانبیا دغه بیبي ته وایي ای بیبي څه غواړې د اله العالمین نه چې درله سوال وکړم محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک زړه دې نه خوشحالېږي دغه بیبي ورته وایي یا رسول الله نور څه مې نه دي پکار خو صرف یو دعا راته وغواړه یو سوال راله د اله العالمین بارګاه کې وکړه او هغه سوال راله درکړه یا رسول الله چې اله العالمین ما او زما بچي او زما خاوند په جنت کې ستاسو ګاونډیان دي زموږ په تاسو یو په علما مشایخ ولاړ شو نو ورته مو دعا راته وکړه چې اله مې د غزوې ډاکټر جوړ کړي د واړې حضرت صاحب مبارک زموږ پیر ارشد خراساني مبارک له یو شیخ اسلام مبارک په جومات کې تشریف فرما وایي قربان دعا راته وکړه چې اله العالمین مې دې زړه نوکري ورکړي یانوس هغه مبارک ورته غوسه شو ورته وایي د الله پاک په پاک کور کې ناست دی او ما ته ویې ورته د دنیا دپاره دعا داسې راته وایي چې الله نه سوال وکړه چې الله ما هم نیک کړي زما اولاد هم نیک کړي الله موږ ته نیک عمل نصیب کړي اله العالمین موږ له جنتیان کړو و جومات ته راغی او سوال را باندې د دنیا کې داخله
چا خپل نظر وي څوک دنیا سره محبت ساتي هغې لګیا دي دنیا غواړي الہ حضرې به ډاکټر کې الہ حضرې به انجینیر کې الہ حضرې ته مې په امریکا کې په کالج کې داخله ورکړي الہ کور راکړي الہ ګاډي راکړي د دنیادارو خلکو دغه عمل وي خو کوم خلک چې د آخرت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د الہ سره محبت ساتي هغې الہ نه سوالونه د آخرت کوي په علماو مشایخو ته هم ورشي ورته وایي قربان دعا راته وکړه چې دغه زړه مې کوم ګناهونو طرف ته مایله دی چې الہ دا د ګناهونو نه نیکیانو ته کړو نو دا صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره محبت او داسې محبت چې هغه محبت د دنیا نه وه هغې کې د دنیا طلب نو محبوب مې ورته موقع ورکړه که دغه بیبي ورته وي چې یا رسول الله ما ته د دې اولاد دعا وکړه یا ما ته د مالدارۍ دعا وکړه نو محبوب مې انس صاحب ته دعا د دنیا کړې وه چې یا الله ته په مال کې برکت واچې الہ ورته دومره په مال کې برکت واچولو چې د ده مبارک د کجوري او باغ هغه به په کال کې 2 درته کجوري نیولې دغه بیبي دې دا سوال هم کولی شو خو هغه بیبي کوریاره وه هغې کتوره راخیستې وه د محبوب دفاع یې کوله د محبوب باندې ځان قربانولو نو هغې ته نه داسې دعا وغوښته چې یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله مې په جنت کې ستاسو کاروانونه نصیب کړي الہ دې موږ تاسو ته د دغه مبارکو محفلو کې حاضرېدل بلا وحبر کول محبوب سره دغه د مینې اظهار کول د محبوب په محبت کې دغه د مینې دغه تراویح ویل دغه ویل دغه اورېدل الہ دې موږ تاسو باعث د آخرت په باندې چې الہ موږ تاسو ته